أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا ما استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. سورة یونس 38 نمبر آیت دی 38 نمبر آیت کی د کافرانو نه د هغوی حرکت او عمل د یو شپې په انداز باندې ذکر شوی دی او د دې سره سره د هغوی چې کوم تکذیب دی د قرآن مخالفت او د قرآن باره کې کوم الزام دی چې دا ځان نه جوړ شوی دی د دغه الزام دپاره مکمل چیلنج ورکول دی او دا خبره ثابتول چې قرآن د الله تعالی مستقله معجزه ده او د معجزې مقابله هیڅوک کولی نه شي. که فرض که ستاسو دعوه دا وي چې دا کتاب د نبي علیه السلام خپل تصنیف دی او آسماني کتاب نه دی، نو نبي علیه السلام خو یو عام انسان دی، تاسو هم انسانان یئ، هغه عرب دی تاسو هم عرب یئ، تاسو ټول راجمع شئ او په شریکه باندې د یو صورت مقابله وکړئ چې څنګه جوړولی شئ جوړی کړئ. قرآن معجزه ده او د دې د معجز کېدو 25 وجوهات دي، کم چې التلویح و توضیح ذکر کړي دي چې 25 وجو په وجه 25 وجوهاتو له کبله دا معجزه رسو کې مقابله نشي کولی. یو وجه باقي کې دا مختصرا چې قرآن داسې الفاظ استعمال کړي دي د یو معنی د ذکر کولو لپاره چې هغه الفاظ باندې تلفظ کول ګران نه وي، داسې فصیح الفاظ استعمال کړي دي او دویمه دا داسې الفاظ استعمال کړي دي چې هغې کې د غټې معنی د ادا کولو دپاره داسې الفاظ استعمال کړي چې بیخي مختصر دي، یعنی په لږو الفاظو کې دومره مضمون او سبق پروت دی چې عام انسان داسې طریقه باندې الفاظ نشي استعمالولی. په دومره غټ مضمون دپاره دومره لږ الفاظ استعمال څوک نشي کولی، دا د انساني وس خبره نه ده. دریم نمبر دا ده چې قرآن به داسې کار کړی د یو غیبو خبر به ورکړی چې داسې به کېږي او ټکه قشانتې به وشي، لکه مخکې بقره کې چې په دویمه سپاره کې تر شوي دی سیقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي ول نږدې ده چې دا خلک به راځي او نبي علیه السلام ته وایي تا باندې به اعتراضونه کوي چې د قبلې نه دا پیغمبر چا واړولي وغوښتو او بیا دغسې وشوله. دغه شان تبوک په جنګ کې لا مسلمانان او نبي علیه السلام په خپله باندې په تبوک کې دي، لیکن وحی وشوه چې کله تاسو مدینې ته واپس شئ نو دا خلک به راځي او قسمونه به خوري له دروغو بهانې به پیش کوي او تاسو پې یقین ونه کوئ چې دوی راله همدغه شان قسمونه خوړلی کوي چالاکیانې روانې وي. دغه شان د ډېرو خلکو باره کې نبي علیه السلام ته وحي وشوله چې دا کسان به مري، لکه د بدر واقعه چې نبي علیه السلام خلکو ته وویل چې ما ته اوس فرشته راله او ما ته د ټولو مجرمانو د قتل زګین هم راوښودل چې په دې زګین کې به عتبه مري، په دې ځای کې به شیبه مري، داسې نور به مري او بیا باقه زګین کې سباله مړي پراته وقه خلک مړ شوي په هغه زګینو کې. دا دلیل د دې خبرې دی چې دا معجزات دي، آسماني وحي معجزات دي او دا د عامو خلکو خبرې نه دي. د دې نه علاوه هم په دې کې تقریبا 25 وجوهات په دې کې شته. ام یقولون افتراه، آیا دوی داسې وایي چې جوړ کړی دی د ځان نه، افترا خپل ځان نه د خپل ځان نه خپل سوچ فکر سره یو شی جوړول. دوی دا اعتراض کوي یعنی د دې دومره وضاحتونو باوجود چې دا آسماني کتاب دی او دی بیا هم وایي چې د ځان نه جوړ کړی دی، نو قل ته ورته ووایه فأتو تاسو راوړئ بصورت یو صورت مثله د دې په شان کې څنګه چې دې کې فصاحت دی، بلاغت دی، د غیب او اطلاعات دی، دغه شان کې خبرونه تاسو راوړئ، داسې صورت راوړئ چې نه پکې تضاد موجودي، الفاظ هم مناسب مشکل نه وي، مختصر د دې په شان کې معنی پکې ډېره وي، د غیب او اطلاع پکې هغه شان دی وشي، تاسو یو مضمون په صورت پیش کولی نشي. وادعوا او تاسو راوبالئ من استطاعتم من دون الله، هغه څوک چې ستاسو وس کېږي د الله نه بغیر. څومره مجرمان او کافران داسې په دې دعوه کې شریک دي هغه ټول راوغواړئ ځان سره په دې کار کې ملګري کړئ چې راځئ یو صورت جوړو. ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یئ. دا مضمون هم مخکې په اوله سپاره کې بقره کې تر شوی دی. اول ته کې وسردام دي چې فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، چې په الحال هم دا کار نشي کولی، په آینده کې چې هم پته به نشي، په آینده وختونو کې هم نشي کولی، ځکه دا معجزه ده، معجزې مقابله کېږي نه. نو چې کله معجزه شوه نو حاصل یې دا راووته چې بیا د الله تعالی د جهنم د اور نه ویرېږئ. د قرآن مضامین دا رښتوني دي، یقیني دي، بیا په دې باندې یقین وکړئ. دغه نتیجه شوه.
کومه چې وړاندې ذکر شوی د نو په دې وجه دلته ذکر نشو. الله وی بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. دا بل د ترقې د پاره ده چې دغه مخکینی خبره نه ده بلکې اصلي خبره ده سیده چې کذبوا دي نسبت د دروغ کوي بما حقیقت خبره ته لم يحيطوا بعلمه چې هغه نه دی حاصل کړی په خپل تحقیقي علم سره. تحقیقي علم یې نشته، اسی بس اټکل لذت نه ډک شوی دی او دروغ الزام لګی چې قرآن نظام جوړ شوی دی. ولما يأتهم تأويله او لا ندر غلدوی ته انجام د دې کتاب، انجام حقیقت نتیجه در تأویل معنا ده. د دې الفاظ خلاصه ده چې دوی آسماني کتاب ته چې کوم دروغ نسبت کوي نو دغه په خپل علم سره هم د خبره حاصل کړي نه ده چې دا کتاب دروغجن دی. په خپل علم سره څنګه حاصلېږي؟ تحقیقي علم سره. تحقیقي علم دا د چې تا آسماني وحي و چې دا کتاب غلط دی نو دې مشرکان د آسماني وحي د باره کې نه ده شوي. دویمه طریقه دا ده چې د قرآن نه کولاو کړي، د دې مضمونونه چیک او ته وګوره چې د دې مضمونونه د مخکینی آسماني کتابونو سره مناسب دي که مخالف دي، تضاد وسلري. که موافقت لاره دا بر دې خبرې دلیل چې دا کتاب صحیح دی، ځکه د مخکینه د آسماني کتابونو کې دا مضمون د مخکینه را روان دی نو تکذیب به څه شي کې. او که دا مضمون د هغې مضامینو خلافي نو بیا به ثبوت پیدا شي چې دا کتاب غلط دی، د ځانه جوړ شوی دی، ځکه آسماني کتابونه په دې طریقه باندې نه دي نازل شوي. دا تحقیقي علم خلاصه شو. نو تحقیقي علم دې ته نشته، دوی ته نوحي شوی دا چې دا کتاب غلط دی او نه دوی دا کتاب مطالعه کړی دی او داسې زګینې پکې پیدا کړی دی چې د مخکیني کتابونو خلاف. ځکه قرآن بار بار دا مضمون ثابت کړی دی چې دا قرآن د مخکینی کتابونو تصدیق کوي. نو دا خو یقیني شو چې مضامین یو شان دي، مضامینو کې فرق نشته. په اصول او عقایدو کې بالکل تضاد او فرق نه معلومیږي، دا خو بيخي موافقت شو. وحي متنده شوی. او درېمه طریقه د علم دا ده چې ولما يأتيهم تأويله او لا ندر غل دوی ته انجام د دې کتاب. انجام یې څنګه؟ انجام نتیجه او حقیقت د دې حاصل داري، د معنی دي حاصل داري چې د کتاب د نه منلو په صورت کې عذاب راځي. نو ګوره د تحقیقي علم سره هم مسله حاصل نکړه، اوس به د دې طریقه معلومیږي چې دوی خو کتاب نه مني نو عذاب به راځي. نو چې عذاب راشي خو دوی ته پته ولګي چې آسماني کتاب دی، ځکه چې موږ ونه مانو هغه عذاب شروع شو نو دوی ته عذاب نه دی راغلی. عذاب د دې کتاب نتیجه ده. او دویمه په تاویل کې قیامت هم داخل دی، قیامت حساب کتاب او د اعمال وزن. بیا مطلب دا دی چې دوی ته نه درغلی انجام د دې کتاب چې هغه قیامت دی، دوباره ژوندون دی او حساب کتاب او اعمال تلل. یعنی قرآن خو دغه مضامین خبر ورکړی دی چې تاسو د الله تعالی احکام عملي کړئ، مخالفت نه ځان ساتئ، تاسو چې کوم جرایم کوئ دام لیکل کېږي بیا به تول کېږي، او تاسو چې کوم ښه کارونه کوئ دام تول کېږي بیا به لیکل کېږي او تول کېږي په قیامت کې، او د هغې موافق تاسو ته بدله میلاویږي. دا د دې انجام خلاصه او اخرنی مضمون دی. نو د علم حاصلولو درېمه طریقه دا څلورمه طریقه چې قیامت راشي او دوی په خپلو سترګو باندې ویني چې قرآن مضامین صحیح دي که صحیح نه دي. نو دوی ته دا دواړه خبرې نه دي راغلي. ته اوسه پورې عذاب هم نازل نه شو، تحقیقي علم یې حاصل کړی نه دی، عذاب پې هم رانغی، او دغه شان د قیامت هم نه دی راغلی، دوباره ژوندون هم نه دی راغلی، اعمال نه دي تللی شوي، قیامت او جنت او جهنم مخې ته حاضر شوي نه دي چې دی انجام د کتاب دی. نو په دې وجه هم دوی تصدیق په الحال نه کوي. حاصل دا شو چې دوی د هغه شي تکذیب کوي، هغه شی دروغ ګڼي چې نه په تحقیقي علم سره حاصل کو، نه د هغې انجام دی په خپلو سترګو باندې ولیدو، نو ځکه دروغجن ګڼي. نو دې نتیجه سره وتله، نتیجه دا راوتله چې دوی اټکل لګیا دي او د قرآن مخالفت کوي. اټکل مخالفت د قرآن آسماني کتاب چې کېږي د دې درې وجوهات دي. درې وجوهاتو په وجه باندې خلک د آسماني دین مخالفت کوي. دا د مخکې نه را روانه خبره ده. کم د اسلام دشمنان چې دي دا به د دریو خبرونه خالي نه دي. یو خبره د هغې کې دا ده چې دا خلک به تعصب نیولي، زد به کوي او زد نه به دا خبره زد په بنیاد باندې به داسې وایي چې د قرآني مضامین موږ په دې وجه باندې نه منو چې دا زموږ د ډلې او زموږ د ګروپ په اصولو کې دا داخل نه دي، زموږ په منشور کې دا نشته چې نشته موږ یې اړولی منو نه.
لکه دا قرآن دا ټول دنیا کې د سیکولر جماعتونو راواخلي او سوچه کافرانو عقاید راواخلي هغه دغه سوي قرآن باندې اعتراض نه کوي چې دنه به غلطي پکړو ثابتولې نشي ټوټه پوټه ناجایز سوالات کې دغه جوابونه موجود دي هغه غټ سوال دا دی زمون د مشرانو اصول او عقیده نه نو ځنې خلک به د ضد د وجنه د خپل فرقواري ټینګولو په خاطر باندې مخالفت کوي او ډېر خلک په دنیا کې د سشته چې هغه د فرقواري ټینګولو په خاطر ضد د وجنه د قرآن مخالفت کوي او د هغه مضمون قرآن به یوځي کې د قابل او د حابیل د واقع په ذکر کولو سره کړی دی چې واتلو علیهم نبأ ابن آدم دې خلکو د آدم علی السلام واقعیا بیان کړ چې په دې کې کم کس زدي او ناغي انجام څه شو کم حتی ورز ایمان نه پسې خلاص شو لہذا زد مټینګ وای زد د وجنه په تاسو بې ایمان پاتې کیږي نو یو طریقه یې دغه شو دویمه طریقه دا ده چې انسان فکر دا چې زما د ژوند مقصد څه شي دی خوراک جامع خپل نفسانی خواهشات پوره کول او نسل سیوا کول بس او هو به دغه سوچ د حیواناتو هم دي حیوانات هم ځان مړی خپل نسل سیوا کوي دینه خو هغه اس فکر نه لري یو غافل مخلوق دی خو هغه غافل دی هغه غیر مکلف دی تاغین الله تعالی تاسو هم نه کوي هیڅ خبره نشته مجرمان خو نه دي که مرتبه بلند نه ده نو مجرمان خو هم نه دي نو په انسانانو کې ډېر خلک دسي چې داغي سوچ فکر د خپل نسل سره متعلق دی او بس خوراک سکا کپڑی بس دینه خو چې کم دی داغي د ژوند کې اس منډه ترله او مرحله او جذبه دا غوي نشته نو به یو طریقې دا شو او درېمه طریقې دا چې سړی په دنیاوي لالچ کې دومره ډوب شي چې د لالچ د خاطر نه په هر څه باندې پوهیږي لیکن د لالچ د خاطر نه خپل ضمیر خرڅ کړي او خپل ضمیر چې کم دی نو هغه خرڅ کړي دغه په سر باندې پیسې واري د بر دین مخالفي کم ته چې د کرایي مجرمان هم ویل کېږي هغه خلک چې د کوم ضمیر مړی آزاد نه اسلامي ضمیر او آزاد ضمیر نه لري نو بس هغه وایي چې مال دونه پیسې راغړي زه دغه سړی او په دې خبره باندې شرمېږي هم نه چې زه دومره بې غیرته شوم چې دومره پیسو په زما ضمیر او دغه قیمت را ورسېدو نو تفهیم القرآن ذکر کړی دی چې د انسان د گمراه کېدلو د اسباب دی بس یو دا چې خپل فرقه راټینګول خپل ناجایز خبر راټینګول چې د زمنګ د مشرانو او د جماعت اصولو کې قرآني نظام داخل نه دی دویم دا چې داسې من په داسې پس مانده سوچ یاره بس زما د ژوند مقصد کپړې دي خوراک دی او نسل سیوا کول دي او دریم دا چې د پیسې سره دومره محبت چې دغه په وجه باندې ضمیر خرڅ اگر چې دې پوهیږي لیکن ضمیر خرڅ ضمیر آزاد او قیمتي ضمیر نه لري نو د دې طریقو باندې انسان د اسلام دشمن شي د مشرکانو چې کوم اصول د قرآن دشمنی هم بلغه اصول کې د نه داخل چا ور زم مشرانو نه دی ویل د قریش اصول د سینې دي او دا دعوه د ابو جهل و او چا بده سی ویل چې یاره بس اصلي شې چې کم دین د ژوند سہولیات پیدا کول او په سہولیات ژوند تیرول نو بس صحابه کرام پورې به ملنډ کولې چې دا ساده خلک دي یو کس په وینا باندې خپل ارسي خرڅلو ارسي خساره کړل مارکیټونه تجارتونه خساره شو او بلکې مفسرین لیکلي دي چې سورۃ العصر حمدی بارکی نازل شو چې دوی ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته بلار کې ناس ورته ویل چې ډېر ساده سړی یو کس د ملګرتیا شروع کړل دغه بسر کې دغه دومره تجارت ورسره برباد شو مدینه منوره کې د غربت شپې ورځې تیرې ډېر ساده سړی او ډېر خساره دي پورته کړل چې دغه په جواب کې الله تعالی سورۃ العصر نازل او ډېر خلک د سوچ دغه په پیسو په وجه باندې دا کار کړي د پیسو په لالچ باندې د قران قبيله طرف پاسې دي الله تعالی وی کذالک کذب الذین من قبلهم هم دغه شان د کې نسبت د دروغ کړي او هغه کسانو چې من قبلهم دین مخکې د دې په شان د څنګه نسبت د دروغ کړي د دې په شان د دې کړي چې نه تحقیقي علم لارو نه د آسماني کتاب انجام په خپل سترګ باندې لیدل بلکې په دغه دریو طریقو کې دنه د آسماني کتابونو مخالف شو څوک د خپل مشرانو د پیغې ټینګولو په خاطر باندې څوک د پسمانده سوچ په خاطر باندې او څوک د دنیا د لالچ په خاطر باندې د دین دشمنان شو نو تشبیه د موجوده ظالمانو تشبیه د نبی علیه السلام په زمانه کې چې کوم دی دغه تشبیه د مخکینی کافرانو سره او د مخکینی دشمنانو سره ورکړي معلومیږي دا چې د ټولو کفار او باطل خلکو د طریقې کار او لار بیخي و د په یو شان په لار باندې روان دي او د دې د گمراهۍ اسباب هم بالکل یو شان دي په دې کې فرق نشته
الله تعالی وی فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. نو ته وګوره څرنګه شو انجام د ظالمانو خلکو. دا تخویف دنیاوی دی او د مجرمانو لپاره زبردست خبرداری دی چې مخکې هم داسې خلک تیر شو، آسماني کتاب یې ونه مانو، د هغې ډېر دشمنان تیر شو او دغه طریقه باندې مخالفت چې یا فرقه ټینګول او یا پسمانده سوچ کول او یا د دنیا د محبت د وجه نه خپل ضمیر خرڅول. خو دا خلک بیا کامیاب شو؟ نه، کامیاب نه شو. د هغې د عذابونو قصې تاسو اورېدلي، د نوح علیه السلام قوم، د عادیانو، سمودیانو، د شعیب علیه السلام قوم، داسې مختلف قومونه، لوطیانو، د لوط علیه السلام قوم، هغې احوال مخکې تېر شوي دي چې دغې باندې دنیا الله تعالی داسې تاسو ناس کړله چې بالکل اثار یې هم باقي نه شو، اثار یې په دنیا پاتې نه شو، نسلونه هم الله تعالی ورله ختم کړل، ناکام یې کړل. نو دې ځکه کې دا فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین دې ته تخویف دنیاوي وایي. کله چې سړی دین نه مني او د دین مخالف شي نو قرآني انداز داسې دی چې په دریو طریقو باندې به دې ته د یرې خبر ورکوي او طریقې کار هم دغه دی چې په دریو طریقو باندې به د عذاب میلاویږي. اول نمبر په دې کې تخویف دنیاوي دی چې که تاسو په دین باندې عمل نه کوئ دا دنیا به د الله تعالی ګډوډه کړي، ورانه به کړي. او دنیا کې به د باندې سخت عذابونه راشي، نه به هم ترقي و نه به هم خوشحالي، هر څه به خاورې ریشي. دې شي ته تخویف دنیاوي وایي. دې نمونه انداز دی. دویم چې کوم دی نو تخویف برزخي دی. برزخي تخویف دا د قبر عذاب ته ویل کېږي، کوم چې په احادیث مبارکاو کې په تفصیل سره نقل شوي دي. او دریم نمبر چې کوم دی نو تخویف اخروي دی، د قیامت عذاب دی. نو دې ځکه کې د تخویف دنیاوي باس ذکر شو چې دغه خلکو دنیا خرابه شو. اوس چې دنیا خرابه شو نو د هغې قبر او د هغې آخرت په خپله ته معلوم کړي څه حال به تېرېږي د خلکو باندې. هغه یقیني د هغې خرابوالی یقیني معلوم دی. د آیت دلیل دی په دې خبره باندې چې د آسماني کتاب مخالفین که څومره هم د ترقۍ دعوې وکړي لیکن ترقي حاصلولی نه شي، او که دا خلک څومره د ترقۍ په نوم باندې د اسلامي نظام او اسلامي احکامو مخالفت وکړي او د هغې دپاره څومره به لکونو زرګونو دلایل پیدا کړي، لیکن دا خلک به په خپل ځان باندې دا ژوند تباه او برباد کړي او هر څه به ورانې جړ شي او د الله تعالی عذابونو ته به دعوت ورکړی شي او هېڅ شی به هم جوړ نه شي. یعنی هېڅ یو وطن، هېڅ یو کور، هېڅ یو دنیا هم د آسماني کتاب په مخالفت باندې نه آبادېږي، بلکې په دې سره دا غرق کېږي، ناکام کېږي. او د دې سره د پښتنو هغه متل هم ډېر ښه سمون خوري چې وایي الله تعالی یې نه کړي نو پیر بابا به یې څه کړي. نو چې کله د الله تعالی عذاب ته چیلنج کړه او د هغې مخالفت دې شروع کړو او د بره قدرتونه هم د الله دی، اسمان هم د الله دی، ځمکه هم د الله دی، ستا را جسم تمام اختیارات هم د الله تعالی په کنټرول کې دي او بیا د ترقۍ په تمه باندې چېرته بیا هم حاصله نه کړي. نو موږ په دې وجه باندې وایو چې قرآن آسماني کتاب موجوده زمانه کې دا د دنیاوي ترقۍ هم ذمهوار دی، ستا د قبر هم ذمهوار دی، ستا د آخرت هم ذمهوار دی. چې کله ستا د ټولو مرحلو ذمهوار دی، تا باندې دا درې زندګۍ راغلي دي، د دنیا ژوند، بیا پسې برزخ به راځي، بیا به آخرت راځي. د درې مرحلو نه به تېرېږي او په درې واړه مرحلو کې قرآن ستا ذمهواري اخلي، نو بیا ستا مخالفتونه بغاوتونه د څه خبرې